وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत अल-बकरा आयत नंबर 150 जो सिर्फ दूसरा नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. मसला द क़िबले रवान का मुसलमानों खानकाबे तरफ का मक्का और मुसलमान दागे नबाद शपास या अव्वल लस्मियाश دا مسجد اقصا بیت المقدس طرف تا مخطو ہے یا داغین بعد دوبارہ حکم شو یا داغی حکم شو کہ خانقاہی طرف تا مخطو اور دغه حکم تر قیامت پورې وسله دا مسله ذهن کې خدای په کار دي چې صرف یو عمل انسان راونی سي او هغه ته ټول دین وایي نو دا څنګه یو عمل ټول دین نه لکه د مثال لپاره یو جماعت باره کې دا ویل کېدل چې دوی د دې لپاره راوځي چې د رد شرک او بدعات وکړي او صحیح دین خلکو ته بیان کړي یا څو شول کې دي یو څو مسلې راونیولې چې لاس خدا سي کړي او امين خدا سي وایي او ټول زور ورته راوړي اخلاق کار څنګه معاملات کر سنگے عبادات کر سنگے بس ایسو عملنا دیر اٹھو زور صرف قدیمہ انسان نہیں لائے کہ امین تو زور ہوا یا لاسونا پسینہ باندھو کرا چون دین کی بدا کری عقیدت نظروں کو عبادات بری صحیح ہوئی معاملات بری صحیح ہوئی اخلاق بری صحیح ہوئی سلور اور دا درست وکړه نظام کو تعلیم دے درست و بالکل وضاحت سره راشي چې مشرق او مغرب ته مقبول دا څه کمال نه څه پوره نیکی ده یو تعلیم دا حاصل شي نو سبا کې انسان فاستبق الخيرات د نیکو کارونو ته مخکې کېږي ټول د نیکۍ کارونه یو بل نه مخکې کېدل پکار نن دو یو قول می پڑھاو کو دو علی رضی اللہ عنہ اغوی چې منافق سړی ته په هر انسان کې غلطه ښکاری سوا د خپل ځان ګوره چې انسان یو څیز راوړي وي کنه یو عمل او وایي چې بس په دې باندې تا عمل کوه نو بس دا پوره دین دی نو بیا د هغې نه علاوه چې څومره خراب
خرابۍ وي هغې به هېڅ نو پوره دین چې دی دا ځان کې راوستل دا زده کوي نو بار بار حکم کېږي مخکې ایتونو کې وویل شول وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره کوم ځای چې نو مسجد حرام طرف ته مخ شئ فول وجهك شطر المسجد الحرام یا دغې نه بعد ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام یا ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام د دې مقصد صحیح خبره پخولي یعنی کله مکه کې که مدینه کې او د دې نه بهر خانه کعبه ته مخ سفر باندې کور کلی کې خانه کعبه ته مخ په هر موسم وي اوسنۍ زمانه کې راتلونکي زمانه کې اوس خانه کعبه ته مخ دې مقصد څه دی کوه او پرېږدي ومن حيث خرجت او کوم ځای نه چې ته وتلې فول وجهك شطر المسجد الحرام مواړه خپل مخ په طرف د مسجد حرام خرجت پیغمبر وته د پیغمبر وتل د کور نه د خپل علاقې نه دا ټول ګرځېدل راګرځېدل د الله د دین لپاره دا ټول ژوندۍ د الله د دین نو اوس مو یو کس د کور نه وځي نو چې دا وتل د سنت مطابق وي یو کس دې رهبانیت اختیاري چې بزنو شاړو بیابانو ته اول تر پاتې کېږم او خپل خاندان ته پرېږدم دا وتل د سنت وتل نه دي یو کس دې هغه د بدعاتو کولو لپاره هغه وځي چې وځه الله تعالی دې الله لاره چې واقعي د الله لاره قرآن حدیث صحیح دین وي دا وتل صحیح وتل فول وجهك نوارا فالمخ شطر المسجد الحرام وطرف مسجد حرام کله چې انسان مستودريږي نو مخ په برابر دی دیو دین او ګورا چې کله یعنی امام سلام وګرځي نو په کار د چې دا طرفه مقتدیانو ته کوي یعنی پورا سلام وګرځي مخ په پوره ګرځي او کله چې خانه کعبه ته ولاړ نو چې شروع کو نو چې پورا مخ ته متوجي مخ ځان ته راړې نه بلکې تر دې چې سترګې دا ته راړې پورا متوجي د سجدي ځای ته راغور پورا توجه هغه د پکا دي کې یاره دا او یاره دا چې څنګه چې دا انسان وړوب شي انسان په دې وګوري مسکی حدیث کې راځي چې دې دې وی کني الله پاک وا علوم دی ستر نظر بتوا او کې دې شې دې بیمارای هغه واقعي ته دې وځي یعنی انسان د دغه عذاب په وجه کې راځي ځکه حدیث ته پیغمبر په حق دی ماغه د واقعي بیان کړل چې سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا ابو هريره رضی الله عنه بلور واده هغه څنګه ډېر خلکو هغه علم حاصله نو یو شاګرد د سګراله چې سفر باندې کړ نو تاسو ته نو کوچی ملاو شو سره یو زما بار د درول هغه ته چې باندې یو سیسار شموزه د جمعه نو استاد په مخ کې په هغه وی چې او صحیح ده چې کله استاد خیال بدل شنو هغه هو ته غلي هو ته یا موږ شو اوس نه بعد خلکو خبر وکړل چې دا خو ماته شولا نو سید ابن مسیب وی چې هغه موږ سره دلته کې دینا یعنی موږ کې نه دي څه وینا هغه هو ته په سفر روان شنو چې اوس ته راوي ورځو په ماته یعنی ګوره د الله د پیغمبر د یو سنت خلاف ورزي انسان له څومره نقصان نو بیا چې ټول ژوندۍ انسان د سنت خلاف روان دی نو څومره نقصان دې ته سوچ او فکر وکړه دیو جن دا طریقه د چې کله ته جمعه تراله او اذان وشو نو څه نه چې جمع وشي بیا دا ما سوې جمعه سیوا د دینه کې یو کس
هغه مسافر دی یا سنو شرعي عذر دی موجوده مسله وحيث ما كنتم موکم دی چې تاسو فولوا وجوهکم نواړوي خپل مخونه شطره په طرف داغې ټول مسلمانانو ته حکم دی لئلا يكون للناس عليكم حجة دې لپاره چې نه د خلکو په تاسو باندې څه اعتراض حجت اعتراض یعنی اسنا چې دا اهل کتاب وي چې د اخیری پیغمبر خو صفت دا ده چې دې دو پهلو والا دغه مسجد اقصی ته مخکړه دی او بیا خانه کعبه به د قبله مخکې کتابونو کې دا لیکل شو خانه کعبه به قبله نو که چرته په خانه کعبه قبله کېدل نه نو سبو بیا باغې اعتراض والله رب العالمین اعتراض ختم کړل چې دا هم هغه پیغمبر دی چې دا قبله خانه کعبه مسجد حرام خو بیا هم ډېر خلک یې هغې لګیا اعتراضونه کوي نو هغه څوک دي ظالمان چې کله تا صفایي وکړله کله تا بیان وکړو تا وضاحت وکړو بیا هغه لګیا د اعتراضونه کوي ظلم نو ظالمان په یهود او نصاراو کې هغه شته د مشرکان او منافقانو وشته دي چې هغې بیا هم لګیا او دا به وي چې د مسلمانانو له څه چل شوی دی چې دا قبله بدلوي را بدلوي الا الذين مگر کسان ظلموا چې ظلم کړو منهم د دینا فلا تخشوهم واخشوني مې یریږي د دې خلکو نه او خاص زمانو یریږي دا غټه خبره ده قرآن کې اکثر علماء ته او مسلمانانو ته مؤمنانو ته دوه خبرې هغه زیاده تر ذکر شوي یو دا چې د دنیا هیرس او لالچ نه ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا د الله دین د الله آیاتونه په لږو پیسو مه خرڅوئ دویم دا چې خلکو نه مه یېرېږه د الله نه یېرېږه ولا تخشوا الناس واخشون فلا تخافوهم وخافون حدیث کې راغلي دي چې انسان لپاره دوه څیزونه ډېر خطرناک دي یو شح چې هیرس وا لالچ وا او بل جبر بوستيري چې د مخلوق نه یېرېږي او واقعي دا دواړه څیزونه رکاوټ جوړ شي انسان لپاره او د حق کار هغه نشي کولی د دین کار نشي کولی نیک اعمال هغه نشي کولی فلا تخشوهم نو مې یریږئ د دې خلکو نه واخشوني او خاص زمانه یریږئ ولأتم نعمتي علیکم او دې لپاره چې پوره کړم خپل نعمت په تاسو باندې ولعلکم تهتدون او دې لپاره چې تاسو په سم لار شئ دا د الله دین چې انسان لور کړی شو نو دا د الله نعمت په پوره شي د الله نعمتونو خو ډېر شي دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها د الله نعمتونو کې شمارل شروع کړي نو شمارل شروع کړي خو پوره کول نه شمارل شروع کړي او به شمار یو ځواب درسره پوره کول نه شي دومره ډېر نعمتونه دي لیکن یو انسان ته چې صحیح عقیده صحیح دین ملاو شو نو گویا چې ټول نعمتونه ورکړي ځکه دین اوچت نعمت دنیا کې بل څه شته دی هر څه ولا پوره کړل نعمتونه به پوره شي دیو جن کوم دی چې د دین پورواله راغلي دي نو الله رب العالمین د نعمت پورواله ذکر کړي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دین می در باندې پوره کو او خپل نعمت می در باندې پوره نو چې عقیده د الله درست درکړی دا نو دا څو غنا چې د بادشاہانو نه زیات نعمتونه تاسو نو څه ځکه دنیا کې ډېر بادشاہان دا سیدی چې ډېر څه سچتا خو لیکن دا عقیده اوسه نشته دا دین اسلام ورسره نشته نو ته الله د بادشاہانو د پاسه کړي ته ځان معمولی مګړه کمزور ځان مګړه د بادشاہانو نه اوچت دي الله په د دې بادشاہانو نه اوچت د دې عقیده کوجه د دې دین اسلام کوجه د قبلي د نعمت هم یو لوی نعمت دې څنګه چې دا نعمت دې چې الله دا امت غوړ امت هو ګرځولې
بهترین امت یې ګرځولی او لکه څنګه چې دا نعمت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته خلکو کې راوړي چې هغه امام الانبیاء دی آخري پیغمبر الله پاک راوړي کما ارسلنا فیکم لکه څنګه چې را لېږلی مونږ په تاسو کې رسولا رسول منکم دستاسونا دې کې اکثر درې خبرې کېږي ربنا وبعث فيهم رسولا منهم یا ارسلنا فيكم رسولا منكم دې مقصد ته درې خبرې د پیغمبر باره کې دا درې واړه خبرې په دې عقیده لرو پکار یو آخري پیغمبر چې هغه عربي و عربي ژبه عربي دیم هغه رسول او دریم انسان اوس کې انسان وایي چې هغه پیغمبر ایمانم کو انسان نو یا انسان ایمانم پیغمبر ایمانم عربي نو دا درې وړه خبرې دا ضروري دي منل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه او سره دا منل چې خاتم النبیین دی آخري پیغمبر هغه نه بعد عیسی علیه السلام راکوتیږي نو د امتی په حیثیت سره دا قرآن او حدیث مطابق با هغه بیانې د قرآن او حدیث مطابق منځونه کوي د قرآن او حدیث مطابق خپل ژوندۍ با دلته کې تیرې دیو چې قرآن کې تاسو وګورئ داغه مبارک یو خاص کر یو جمله ذکرې ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل چې الله له د کتاب او سنت او د تورات او د انجیل علم ورکړي قرآن او سنت تورات او انجیل علم الله تعالی ورکړي یعنی تورات او انجیل هغه علم ورسره دی د قرآن او حدیث علم ورسره دی نو چې راشي خلکو تبا واضح افکار دین پیش دیو جنا عیسایان خو تقریبا به مسلمانان ځکه هغه ته صحیح دین تیر دا انجیل اصل خدا انجیل تعلیمات خدا د تورات تعلیمات هغه د خلکو په دې کې تبدیلیاں نه راغلي د ځان نه پکې بدلون کړي او دې وخت اسلام وشي ځکه چې صحیح خالص قرآن او حدیث په خلکو ته بیان نو خلکو ودا چې اسلام شي چې په دې ځمکه باندې با نعمتونه دومره ډیر شي چې د یو بيزي پای با د ټول خاندان لپاره شي ټول کور والا به اسکیو هغه باندې ختمي نعمتونه والله ډیر زیات دا میوه دانی دا په غټ غټ شي دا په حدیثو کې د دې تذکرہ اگر راغلی ده کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکه څنګه چې را لګیو موږ په تاسو کې یو رسول تاسو نه یتلو علیکم آیاتنا لولی پتا سبحانه زمونږه آیاتنا قرآن کې د نبی صلی الله علیه وسلم مختلف ذمہ داریاں هغه ذکر دي لکه ابراهیم علیه السلام ته دعا کړ واغې کې امداو چې دې خلکو له قرآن تعلیم ورکړي د قرآن تلاوت کې د الله د کتاب د الله د آیاتونو تلاوت کې پدې دې ته حکمت خري او د دې تزکیه کې دې څلور وړو کارونو مطلب دا دی چې پیغمبر غټ معلم دی دیو جنا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما جو استاد را لګل شو دې کې د استادانو یو غټ مقام ذکر پیغمبر وی زما زب د استاد په حیثیت سره جو استاد یم خلق ته خودنه کو خلق لا تعلیم ورکړي د استاد یو غټ وحده ده یو غټ نعمت ده چې الله تعالی ورکړي یو څلور استاد دی جگہ حدیث ته عثمان رضی الله عنه راغلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې غوړه رسول دی قرآن زکی او بل ته کوي الله ولا هغه انسان ته ویل شي په درې مصیباره کې ولکن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله ولا خلق جوړ شي د الله کتاب زکوي او د الله کتاب بل تخای دا الله دې الله ولا خلق هغه ویل شي معلم خودنه کوي معلم اعظم دی ټول استادانو کې اوچت استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم اعظم دا رنګي مرشد اعظم دی خلکو دا حکمت هغه تعلیم ورکړي
سنت طریقې هغه خلکو ته کوي او دغه رنګې مبلغ اعظم دی خلکو ته دین رسوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک مبلغ اعظم او د خلکو اصلاح کوي د چا تعلق د الله سره خراب شوی دی د چا تعلق د خلکو سره خراب شوی دی هغه د خلکو اصلاح د هغې له روغه جوړه راولي تعلقات د هغې ټولوي تعلقات د هغې درستوي مصلح اعظم څه شی دی معلم اعظم هم دی مبلغ اعظم هم دی مرشد اعظم هم دی مصلح اعظم هم دی دا امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یتلو علیکم آیاتنا دا خبر یاد کړئ چې د قران تلاوت کې د دې په معنی پوهیږي او کنه پوهیږي د دې ثواب لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا الف لام میم وي نو دا دې شي کوي الف لام میم کوي لام الف لام میم معنی څه ده لیکن ثواب شي خو لیکن علماء دا ویلي دي چې چرته تا دا وي چې بس ما قران په ناظره باندې ځکه او دغه څه تلاوت به کوم په ناظره به عوام او د دې معنی ته ماته ضرورت نشته معنی ته ضرورت ټول ته ترجمه ټول ته ضرورت نشته نو بیا د تو په انپړو خلکو کې شمار دي لکه د اهلي کتاب مبارک الله رب العالمین فرمایلی دي چې هغه د تورات لوستو او په معنی باندې کوي انجیل به لوستو او په معنی باندې کوي مولا رب العالمین می امیون دا انپړ دي دا څه په بیا انپړ ویلي دیو جن ضروري ده چې کله د قران په نظر باندې ځکه باغې نه پات نیت ته چوت په تو ترجمه باندې ځکه مانو سره اوی ځکه نور څو پوری چې تا ترجمه نه دي ځکه نیت شته نو څنګه پويږي په الله تعالی د تلاوت ثواب اجر ده یوشتمه سپاره چې شروع کیږي هغه کیسه دی اول لکه سپاره چې شروع کیږي کنه سبحان الذي انزل السماء اتل ما اوحي اليك اتل قول ولا تلاوت د تلاوت باقاعده نو کلام دی دا رنګ قرآن کې بل دی وان اتلو القرآن ما تقل رب حکم کړی چې د قرآن تلاوت وکړو نو قرآن تلاوت دا یو اوچت عمل دی دیو جن علماء ویل دي چې لکه عام طور باندې په 3 ورځې 3 شپو دا کم څه یعنی کم څه کم د دې لپاره وخت دی نه کم کې مخه دین سیوا که سلو ورځو کې ختمه کې و ورځو کې لس ورځو کې 14 ورځو کې میاش کې کم سے کم چې علما ویلي دي وای په کال کې 2 ځله خامخا ختم کال 2 ځله دا خامخا ختم د قران تلاوت مخکې ولا ټولونه د قران په تلاوت باندې آباد قران تلاوت بل خلق بناو چې قران تلاوت په کور کې ځلانه او ماشومان او ټول قران اوس وخت په دې ونه ټول خلک راځي او څنګه سپي ولګي او خیر او برکات به کوم ځای راشي قران تلاوت دا یو ډېر اوچت عمل دی دې سره د انسان د لکه نبی علیه السلام یو ځل وی چې هر شی زنګ نسی او ژوند زنګ نسی نو صحابه وی چې ژوند زنګ نسی نو دا وی ځان وسنګ لري ټول نو څه زنګونی چې دا وی کو مختلف طریقې دغه ځانګول دي دا سره څنګه لري نو د الله په ذکر سره د قران په تلاوت سره کله چې قران تلاوت کړي نو دینه په څنګه لري کیږي او تاسو دا تجربه وکړئ کله چې پریشان یې قران تلاوت ډیرو کې پریشانی وایي کله چې انسان اعمالو کې کمزوریاں راشي د قران تلاوت دې ډېر شروع کی نور اعمال هغه ول الله درست کې برابر کله چې ګناہوں انسان نشي صبرېدل د قران تلاوت دې شروع کی الله به ګناہوں نه هغه صبرېږي دا علاج دی شفاء لما فی الصدور دا داسې یو څه دی چې الله رب العالمین ویلي په دې ځان خوشاله کړي دا داسې نعمت هو خیر مما یجمعون دا خلک چې څوم جمع کوي دنیا کې دا به ټول هر څیز نه دا نعمت غوره دا قرآن نو یو ذمہواری څه شو یتلو علیکم آیاتنا
د قرآن تلاوت قرآن آیتونه هغه رښتیا دیو چې نه اوسمه ډیر غیر مسلمو ته د قرآن تلاوت واورول شي هغې پې نه پوهېږي چې معنی یې څه ده او د هغې دومره اثر وي چې غیر مسلمو ته وجاړي د قرآن دا زور دی دا د قرآن تلاوت پاور دی تاسو پکې څه دي دا هغې ورته وجاړي د هغې زړونه هغه نرم خو ډېر خلک علماو یو دا یو خبره ذکر کړې ده وایي چې صحابو کې کوم خلک د قرآن د وجې به یعنې قرآن د آیتونو د وجې هغه مسلمانان شول نو هغې ایمان به ډېر مضبوط لکه اسلام ته خلک داخلېږي که نه بعضې خلک یې خپل دین نه تنګ وي چې یاره دا څنګه دي بوتانو عبادت او دا څه بعضې خلک د مسلمانانو اخلاقو نه متاثره شي بعضې خلک څلورو وجوهاتو د وجې هغه متاثره شي مسلمان شي او بعضې دی چې هغه د قرآن آیتونه واورېدل هغې ته یې سوچ او فکر وکړو د هغې د وجې مسلمان شي نو دا ډېر مضبوط دی لکه اکثر خلک وایي چې یاره دا غیر مسلم چې مسلمانان شي نو دوی زمونږ دا ډېر مضبوط دي مونځ نه کوي شراب نه څښي جواري نه کوي سود نه کوي د هغې وجه دا چې هغې پوره سوچ سره اسلام ته داخل شي نو خو بس خانداني هغه روان هغې سوچ او فکر عمر فاروق رضی قرآن تلاوت اورېدو سره مسلمان شو د هغې ایمان ته وکړو یعنې داسې ډېر صحابه کرام نو معلومه شوه چې دا قرآن لوستل دا د ایمان د زیادت دپاره عظیم سبب او د دې دلیل دا دی رب العالمین فرمایي چې انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمنان هغه دي کله چې الله ورته آیات کړي چې زړونه یې ویریږي واذا تليت عليهم آیاته چې آیاتونه په لوستل کېږي نو زادتهم ایمان سیوا شي سورہ انفال کې آیتونه په لوستل کېږي ایمان سیوا شي وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې توکل اعتماد او باور هغه سیوا شي خپل رب باندې اعتماد بل خبره ويزكيكم او پاکي تاسو دا قرآن کې راغلي قد افلح من تزكى هغه سره کامیاب شو چې ځاني دا نفس مطمئنه هغه دی چې پاک نفس پاک الا من اتى الله بقلب سليم قلب سليم هغه دی چې پاک دی صفا سترا زړه دی صفا سترا دماغ دی سوچ دا قلب سليم تزکیه چې انسان کې ښه اخلاق پیدا شي بد اخلاق چې خبره بد وربوزه نه زندگی کی بار بجاؤ تزکیه کی وزکی پتھار نہیں پجبے نہیں سخڑے نہیں تفل تزکیه وې د دې مثال داسې دی چې لکه ته یو کور صفا سوتره کې او د هغې نه بعد هغې له رنګ منګ ورکړي او هغې ډیکوریشن یا مثال په طور باندې خپل ځان صفا سوتره کړي او د هغې نه بعد سینګار خوشبو لګوي ښایسته صفا سوتره کپړې واچوي نو اول به یې صفایي کې ځان نه بعد ګنده عملونه لرې کوي ګنده اخلاق به لرې کوي یا به ښایسته صفات په ځان راولي نو دا تزکیه ده او دا ښه اخلاق الله دې نصیب کړي مرګ نه مخکې الله پاک دې موږ ټول ښو اخلاق والا کړي ځکه حدیث کې راځي چې په میزان کې د ښو اخلاقو نه زیات دروند شی بل نشته ښه اخلاق ډېر وزني دي ويعلمكم الكتاب والحکمت او تعلیم در کتاب ستاد کتاب او سنت قرآن او سنت دا یو اوچت عمل دی په دنیا کې چې الله تعالی قرآن او حدیث کو راکړي او بیا خلکو ته قرآن او حدیث ښایي نو بس د دینه ابن قیم رحمت الله علیه وایي چې د دینه اوچت مرتبه ځکه نشته چې د دینه اوچت مرتبه د پیغمبر د پیغمبر اوس بل نشي خبره پوه نه شئ تاسو یعنی کوم کس چې الله علم د قرآن او د حدیث ورکړو او بیا هغه قرآن او حدیث خلکو ته ښیي
نو د دین اوچته مرتبه یې بل نشته د دین اوچته مرتبه هغه پیغمبرای او پیغمبري په چاته نشي ملایي معلومه شو چې بس دغه اوچته مرتبه د اوس دی امت چاله چې الله دا ورکړه نو کوشش وکړي خپل بچي عالمان خپل هم کوشش وکړي چې قرآن حدیث علم هغه څه عمل پر انسان ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون او بقای تاسو ته هغه څه چې تاسو پې نه پوهېدئ علم سره فایده دا راځي چې ډېرې مسلې وي چې انسان ته پته نه وي هغه ته پته ولري او انسان بیا وایي یاره ما هسې په دې جګړې کولې دا مسله خو داسې ده دې وجې نه څو پورې لکه وایي مفتي دپاره ضروري ده چې هغه څو پورې هغه ته پوره علم نه حاصل شي په یو مسله کې نو جواب دې نه ورکړي نن سبا د مفتیان جوړ شوي نو بس څوک چې څه تپوس کوي نو بس جواب ولي که پته ورته وي که نه جواب ولي دا جواب ویشتل لا ډېر خطرناک ډېرو مسلو کې به خلکو ته وایي غټ عالم به جوړ شي خو بیا هم خلکو ته وایي چې لا ادري لا اعلم والله اعلم ما ته پته نشته الله خو پوهېږي چې جواب څه ځکه پوره علم چا ته څه 200 پورې د احادیثو کتابونه دي هغې صرف لوستلو دپاره یو کافي زندګي پکار دنیا کې تفسیرونه علم چې دی هغه ډېر کم دا شیخ صاحب یو درس کې وي چې 110 تفسیرونه مې لوستلي دي 110 تفسیر او بعضې تفسیرونه 25 جلده یو تفسیر 25 جلده لکه داسې چې یو کې دا یو شو بیا داسې بل نو 2 شول 3 سره 25 جلده 30 جلده هغه یو څو وکړه 400 پورې جلدونه هغه شته 400 یا د علوم مبارک یو کتاب دی کتاب الفنون 800 جلد دی علم کو ډېر لوی مضبوط چیز دی هر سره کوشش کوي خپل یو عالم هغه وایي چې ما 400 تفسیرونه پڑھاوي بیا هم هغه وایي دا وایي چې علم نو څه واسي مرګ ته نږدې چې امام رازي هغه په وایي چې مړ کېدو نو دا بخاري په سینه باندې کړ او دا وایي چې اصل علم دا دی چې موږ دې لا ډېر وخت ورکړی هغه په تفسیرونه لیکل دي ويعلمكم او خی تاسو ته ما لم تكونوا تعلمون هغه چې تاسو پې نه پوهېدئ اولنۍ سورت چې نازل شوې هغې کې هم د علم خبره ده اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله پاک د قلم په ذریعه انسان ته هغه څه وښودل چې ده ته یې پته نه وه نو علم حاصلول ډېر ضروري دي موږ هغه ډېر په کمزورۍ کې پاتې یو ډېر مسایل دي چې خلکو ته پته نشته اوس هغه چا خبره ټوله تېره یو سړي ښځې له طلاق ورکړه داسې یو مثال دی یو سړي ښځې له طلاق ورکړ او رجوع یې ونه کړه شپږو میاشتې سیوا تېرې شولې کال تېر او د هغې نه بعد هغه ښځه بیا کور ته راغله هغه اوس اوسېږي حالانکې چې یو طلاق دې ورکړه نو 3 بیمارو پورې تا ته اختیار دی چې رجوع وکړه که رجوع دې ونه کړله بس اوس هغه به ځي او 3 بیماری نه ورتېر کې بل ځای واده کولی شي بیا تو سره بیا کله ولین تو بیا نکاح تړي بیا به مهر مسله وي ګواهان به وي ولیمه به وي دا ټول ته نه وي دا نه چې بس لاړه طلاق ورکړې 2 کاله هر څه خبره ختمه شوې ده کال بعد 2 کاله بعد هغه راشي بیا باقي نکاح باندې دې پته خلکو ته صحابه کرامو بخاری کې راغلي دي چې داخل خبره وی کله چې موږ بلانګل نو لکه زموږ چې اوبه په ځان اړولې نو هغه شوتې به چې کېدلې او بالټي ته به تللې یا لوښي ته موږ به په هغې پروا نه کړو
ډېر خلک چې هغوی پالټۍ هغه ځای کېږي چېرې زما څه وګړه کومه ده چې هغوی ته لاړې نه شي وجود مؤمن مسلمان وجود ناپاک نه دی انسان چې ګندګي لګېدي هغه انسان اول ځان پاک شي هغې نه بعد ته لاندې که د هغې ښځې بالټي ته ځي نو څه مسله نشته دومره شک کول چې پوره پوره بالټي بیا واړوي ډېر خلک دې کې مبتلا دي ساده وایي موږ د دې پروا نه کوو خلکو ته نه پته داسې ډېر مسایل دي بهرحال د دې مقصد دا دی د دې خبرې چې موږ تاسو سوچ وکړو چې موږ له علم زده کول پکار علماو سره ناسته پاسته پکار دی د هغې نه زده کړه هغوی له وخت ورکول پکار د چېرته یو ټایم درس کېږي نو په هغې خبره نه دغه کېږي کتابونه شروع کوي یو کتاب اخیستو شروع کوي یو چا هغه وایي نور طریقو باندې مطالعه کوئ ځان له خپل هم جدا ډېر ټایم ورکوئ نو هله به د دین نه خبرې کوي الله رب العالمین مال او تاسو ټولو ته